بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د هدایت النحو سبق نمبر 27 دی، فصل الرابع یعنی څلورم فصل شروع دی. د اسباب من صرف به انشاءالله نن موږ اووم نمبر قسم وایو. دې نه مخکې موږ شپږ ویلي دي او دا به انشاءالله نن موږ اووم وایو چې د اسباب من صرف 9 قسمونه دي، په هغې کې انشاءالله نن به موږ اووم نمبر وایو. نو ترکیب نه څه مطلب دی؟ ترکیب لغوي معنی څه ده؟ لغوي معنی ده ملاوول. اردو کې وایي ملانا یا جوړول، اردو کې وایي جوړنا. دا لغوي معنی ده. اصطلاحي معنی سره عام معاشره کې ترکیب موږ د څه لپاره استعمالوو؟ دې لپاره استعمالوو چې دوه یا د دوو نه زیاتې کلمې یو بل سره ملاو شي. دوه یا د دوو نه زیاتې کلمې موږ یو بل سره ملاو کړو، دې ته ترکیب وایي. خو چې په دې کې درمیان کې حرف هم نه وي، واو حرف هم پکې نه وي، او یا دې دواړو کلمو کې یو جز نه دی، یو جز هغه حرف هم نه وي. دې دواړو کلمو نه یو جز حرف نه وي، یا د دې دواړو کلمو په منځ کې یو حرف واو نه وي. ټیک شوه؟ نو اما الترکیب بهرحال ترکیب فشرطه، نو د هغې شرط دا دی، یعنی د دې ترکیب د غیر منصرف کېدو دپاره شرط دا دی. فشرطه دا ها ضمیر د ترکیب ته راجع دی. د ترکیب ته راجع دی. فشرطو نو شرط هو د هغې، یعنی د دې ترکیب شرط د غیر منصرف کېدو دپاره دا دی ان چې یکون وی به علم اسم، یعنی اسم. علم څه ته وایي؟ اسم ته وایي. ټیک شوه؟ ترکیب چې دی که نه، د دې لپاره شرط دا دی چې دا به اسم وي. اول شرط خو ورله دا دی چې دا به اسم وي، دا اولنی شرط دی. اول شرط ورله دا دی چې دا به علم وي. دا ترکیب به څه شی وي؟ علم به وي. بلا اضافت ولا اسنادا، نه به په دې کې اضافت وي یعنی مضاف به وي، او ولا اسناد، او نه به دا اسناد وي یعنی مضاف، نه به دا چې دی که نه دغه به وي مسند الیه به وي. د مسند او مسند الیه مجموعي ته اسناد وایي. د مسند الیه مجموعي ته اسناد وایي، او مضاف الیه ته اضافت وایي. ټیک شوه؟ لکه د اضافت مثال به درله زه واخلم، غلام زیدن. نو دې ته اضافت وایي. نو چې دا اضافت هم نه وي، ټیک شوه؟ او اسناد معنی ده قامه نه. د دې مثال به واخلو، زید قائم. دا زید پکې مسند الیه دی او دا قائم مسند دی. نو د مسند او مسند الیه د مجموعي ته اسناد وایي. اسناد ورته وایي. نو چې دا نه اسناد وي، ټیک شوه، او نه مرکب اضافي وي. اول شرط دا دی چې دا ترکیب به علم وي، علم اسم به وي. ټیک شوه؟ او دویم شرط دا دی چې بلا اضافت ولا اسناده، چې نه به دا دې کې اضافت وي یعنی بغیر د اضافت نه، او بغیر د اسناد ده، چې نه به دا اسناد وي. اسناد چې دی که نه، دا زید مسند الیه او قائم مسند. نو دې ته موږ په اسان ترکیب کې وایو زید مبتدا، قائم خبر. مبتدا او خبر دا جمله اسمیه شوه. نو جمله چې ده که نه، جمله دا د مبني په حکم کې وي. ښه دا یاد وساتئ، جمله همیشه مبني وي. که هغه جمله اسمیه وي او که جمله خبریه وي. لکه قام، دا زید قائمون چې دی که نه، زید ولاړ دی، او یا داسې ووایې قام زیدون، زید ودرېدو، قام زیدون. نو قام فعل دی، مسند دته مونږ وایو، مسند. او دا زیدون فاعل دی، دته مونږ مسند الیه وایو. ټیک شوه؟ مسند او مسند الیه دا جمله فعلیه شوه. جمله فعلیه. نو که جمله اسمیه ده، زید قائم جمله اسمیه ده، او دا قام زیدون دا جمله فعلیه ده. نو جمله اسمیه چې ده که نه، دا هم پوره جمله ده، دې ته اسناد وایي. ټیک شوه؟ دې پوره جمله اسمیه ته هم اسناد وایي، او پوره جمله فعلیه ته هم اسناد وایي. دې دواړو ته اسناد وایي، او دا دواړه مبني دي. جمله اسمیه هم مبني ده او جمله فعلیه هم مبني ده. ټیک شوه؟ نو جمله چې ده دا همیشه مبني وي. جمله چې وي دا همیشه مبني وي. نو موږ ته وایي اما ترکیب بهرحال ترکیب فشرطه، نه دی د دې ترکیب د غیر منصرف کېدو دپاره شرط دا دی ان یکونه علما، چې هغه به علم وي. علم
هغه به علم وي اسم به وي بلا اضافت بغیر د اضافت نه اضافت معنا مضاف مضاف الیه ته اضافت وای ها او ولا اسناد او بغیر د اسناد نه اضافت معنا چې مضاف پنوي مضاف د یو مضاف الیه لپاره به مضاف نه وي او اسناد معنا چې مسند مسند الیه بنوي ٹھیک شو کبعل بکا کبعل بکا لک بعل بکا دا بعل بکا چې دا ترکیب دی ترکیب ٹھیک شو خو دې ترکیب کې یاد وساتئ دا بعله ځان له یو اسم دی او بکو چې دی ځان له یو اسم دا بعله د حضرت الیاس علیه السلام په زمانه کې د یو بت نام ها بعله بعله دا بعله د بت نامو د الیاس علیه السلام په زمانه کې به خلکو د دې بت عبادت کولو او دا بکو چې دی کنه دا د یو بادشاه نوم بکو بکو د یو بادشاه نوم نو دی بادشاه به هم د دې بت عبادت کولو نو دی بادشاه یو خار جوړ کو خار یو غټه خاریه جوړه کړه نو دی بادشاه ووي چې زه به د دې خپل خدای یعنی د دې بت او دا خپل نوم دا دواړه به رایوځی کړم دې نه به یو اسم جوړ کړم نو ګورئ دا دواړه رایوځی کړو دا بعله او دا بکو دا دواړه رایوځی کړه بکو او دې نه یو اسم جوړ کو دې نه یو اسم جوړ شو نو ګوره دا دوه اسمونه چې رایوځی کې کنه نو دې ته ترکیب وای دوه اسمونه چې یو کې کنه یو بل سره ملاوي دې ته ترکیب وای نو دا ترکیب چې کنه بعل بکو نو دا دغه خار نوم شو خاریه نوم شو دغه بادشاه د الیاس علیه السلام زمانه کې یو بادشاه هغه به د بعل بت عبادت کولو او عوامو به هم د دې بت عبادت کولو الیاس علیه السلام به د دغې بت د عبادت نه دا خلک منې کول چې مه کوئ د دې بت عبادت خو بهرحال دې خلکو به د بغل بت عبادت کولو او دا بکو چې دی دا د بادشاه نوم نو دې بادشاه یو خار جوړ کو او هغه خار له نوم کېښودو د دې خپل بت او خپل دا دواړه نومونه یې رایوځی کړل ټیک شوه او دغې نه بیا دا د بت نوم کېښودو د هغه خاري نوم کېښودو نو بعله بکو نوم یې ورله کېښودو بعله بکو خار ټیک شوه نو دغې ته ترکیب وایي نو دا ترکیب چې دی که نه که بعله بکو یا کبعل بکا دلته کاف جاره د وجې نه بعل بکا غیر منصرف دی نو په ده باندې جر نه راځي نو هغه حالت جري کې هم دا د فتحې سره وي ښه حالت جري کې هم فتحې سره وي فعبد الله منصرف نو دا بعل بکا چې دا غیر منصرف دی بعل بکا دا غیر منصرف دی غیر منصرف ٹھیک شو او عبد الله عبد پکې مضاف دی او دا لفظ الله مضاف الیه دی مضاف الیه نو ګورئ مونږ اول شرط دا ووي چې دا به اضافت نه وي نو پر عبدو کې هو دا مضاف دی او دا مضاف الیه دی که خو اضافت شته نو چې په کم اسم کې هغه اسم هم وي یو کلمه د هغه اسم هم دی او اضافت پکې دی نو دا به بیا منصرف وي غیر منصرف به نه وي د غیر منصرف کېدو دپاره شرط دا دی چې اسم خو به وي خو اضافت به پکې نه وي او اسناد به پکې نه وي دا به مسند مسند الیه نه وي ٹھیک شو او اضافت په پکې نه وي نو عبدو کې هو اضافت شته عبد مضاف دی او لفظ الله مضاف الیه دی نو کله چې یو اسم دی یو ترکیب دی که نه یو ترکیب دی ترکیب هم دی او د چا اسم هم دی خو په هغې کې اضافت دی نو دا به بیا منصرف وي غیر منصرف به نه وي خو که چېرته ترکیب هم وي او اضافت یا اسناد پکې نه وي لکه بعل بکو ته وګورئ نه دا بعل بکو چې دی دا نه دا مضاف دی او نه مسند مسند الیه دی ٹھیک شوه دی کې نه اسناد شته او نه پکې اضافت شته دواړه پکې نشته نو دا غیر منصرف شو دا د غیر منصرف سبب جوړ شو او عبدالله کې وګوره عبد مضاف دی لفظ الله مضاف الیه دی اسم خو دی او ترکیب هم دی خو دی کې اضافت راغی نو چې په کوم اسم کې اضافت راشي نو هغه اضافت په بیا منصرف وي ترکیب هم دی اضافت ترکیب هم دی او دغه هم دی د چا نوم هم دی علم هم دی خو په دې کې اضافت راغی نو بیا به دا منصرف وي ٹھیک شو و معدی کروبو او دا معدی کروب چې دی که نه دا معدی دا بیل نوم دی او کروبو چې دی که نه دا بیل نوم دی کروبو نو دا دواړه را یوځای کړه او د یو خاریې نوم دا هم کېښودو نو دې نه جوړ شو معدی کروبو معدی کروبو نو اوس دا معدی کروبو غیر منصرف دی ځکه په دې کې نه اضافت شته او نه پکې اسناد شته
نو دا اوس غیر منصرف دی او عبد الله منصرف دی ځکه دې کې اضافت راغی. ٹھیک شو؟ ترکیب خو دی خو اضافت پکې راغی. نو بعلبکه او معدی کروبو دا دوانه غیر منصرف دي ځکه دې کې ترکیب شته، ترکیب پکې شته، خو دې دوانو کې نه اضافت شته او نه پکې اسناد شته. نو دلته کې اوس موږ ته وایي و معدی کروبو غیر منصرف غیر منصرف او معدی کروب چې دا غیر منصرف دی. و شاب قرناها مبنی او دا شاب قرناها چې دا مبنی دی. شاب قرناها دا مبنی دی. شاب دا فعل دی، دا وګوره دا شاب فعل دی او قرناها مضاف مضاف الیه دا ولا فاعل شو. نو ګورئ د فعل ته مونږ مسند وایو او فاعل ته مونږ مسند الیه وایو. مسند الیه نو دا دوانه مسند الیه کې اسناد راغی که نه، چې کله پکې اسناد راغی ټیک شوه نو یو ترکیب کې چې اسناد راشي هغه به بیا منصرف وي، هغه به منصرف یا منصرف نه بلکې هغه به مبني وي. مبني به وي پکې ځکه جمله د مبني په حکم کې ده. او منصرف او غیر منصرف دا د معرب قسمونه دي. منصرف او غیر منصرف دا د معرب قسمونه دي. اسم معرب اسم دوه قسمه دی، یا به دا معرب وي یا به دا مبني وي. نو دا جمله چې دا د مبني په حکم کې ده او معرب چې بیا دوه قسمه دی، یا به دا غیر منصرف یا به منصرف وي. نو غیر منصرف کې بیا نه اسباب چې پکې وي یا به غیر منصرف وي، که نه اسبابونه پکې یو سبب هم نه وي نو هغه به بیا دغه به وي، هغه بیا منصرف وي. یا یو سبب وي دویم پکې نو هغه بیا منصرف وي. او شابه فعل دی او قرنا مضاف دی ها مضاف الیه. دا شابه معنا ده سپین شول. قرنا معنا ده دوانه کمسی. ها معنا ده د هغې ښځې. نو د دې مطلب دا د هغې ښځې دوانه کمسی سپینې شوې، د دې معنا دا ده. نو دا پوره جمله ده. نو جمله چې ده هغه مبني وي نو مبنیون. شابه قرناها مبنیون، دا شابه قرناها مبني دی. نو شابه قرناها پوره جمله ده. شابه فعل دی او قرنا مضاف دی، ها مضاف الیه، مضاف مضاف الیه دا ول فاعل شو. نو فعل او فاعل دا جمله فعلیه شو. او ما تاسو ته دینه مخکې وي چې جمله فعلیه وي او که جمله اسمیه وي دا به مبني وي، که جمله فعلیه وي او که جمله اسمیه وي دا به دوانه مبني وي. نو دلته شابه قرناها چې دی دا خو پوره جمله ده، جمله فعلیه ده، خدا د یوې ښځې نوم کې ښودلی شوی دی. نو ګورئ دا شابه قرناها کې یو اسم راغی، یو علم شو. دا خو ترکیب دی خو دې کې یو علم شو او دویم دا پوره جمله ده اسناد دی پکې. نو که دې کې اسناد موږ ته وایي چې د ترکیب دپاره شرط دا دی چې دا به علم وي. نو شابه قرناها دا د یو ښځې نوم کې ښودی شو، نو دا خو علم شو. خو دویم شرط پکې راله دا راکړی چې اضافت به پکې نه وي، اسناد به پکې نه وي. نو دې کې خو اضافت نشته خو اسناد خو پکې شته که نه. ګوره دا اسناد دی، مکمل مسند الیه جوړ شو. ګورئ مسند او مسند الیه. نو مسند الیه د مجموعي ته اسناد وایي. پوه شوئ؟ نو دې کې اسناد دی، علم خو دی، علم دی، ترکیب دی او د چا نوم هم دی. خو بل شرط پکې دا دی چې هغه بل شرط پکې مفقود دی، هغه پکې نشته دی، هغه شرط پکې ختم شوی دی، هغه پکې مات شو. نو دا اوس اسناد دی. نو اسناد چې دی دا بیا دغه نشي جوړی دی، د غیر منصرف دغه نشي جوړی دی، د غیر منصرف یعنی دا غیر منصرف نشي جوړی دی او منصرف هم نه دی ځکه جمله ده. نو جمله د مبني په حکم کې ده. ټیک شوه؟ ښه اوس یاد وساتئ ترکیب چې دی که نه 6 قسمه دی. ترکیب 9 قسمه دی خو کتابونو اکثر 6 قسمه لیکلی، هغه یو چې دی هغه په ترکیب کې نه شماري. نو اول قسم چې دی که نه مرکب اسنادي لکه قام زیدن یا زید قائم. قام زیدن. ٹھیک شو؟ دا اول نمبر شو. دویم نمبر مرکب اضافی شو لکه غلام زیدن. دریم نمبر پکې وګورئ دا دی مرکب توصیفی موصوف صفت. مرکب توصیفی لکه زه ووایم رجل شجاع. رجل موصوف دی او شجاع ولا صفت شو. ها څلورم نمبر دی مرکب صوتی لکه سیبه ویه. سیبه ویه
ٹھیک شو لکه سیبویه سیبویه ٹھیک شو امام سیبویه رحمه الله. او 5 نمبر پکې دی مرکب عددي یا مرکب اعدادي. مرکب عددي لکه 15 10. شپږم نمبر پکې دی مرکب منصرف هم ورته وایي او مرکب امتزاجي هم ورته وایي. مرکب امتزاجي او دې مرکب امتزاجي ته مرکب منصرف هم وایي. منصرف ٹھیک شو. نو صرف نمبر او اوم نمبر یادو ساته مرکب جاری ورته وایي. ښه خدا دی اکثر علما په مرکباتو کې نشماري. مرکب جاری ورته مونږ وایو. مرکب جاری لکه فی المسجد نو دا فی حرف جر شو او دا مسجد مجرور شو. جار مجرور مرکب جاری. ٹھیک شو. بهرحال دا ټول ته په ترکیب کې دا ټول ترکیبونه مراد نه دي. ښه دا یو هم پکې مراد نه دی، دا هم پکې مراد نه دی. نو ترکیب نه مراد صرف دا ترکیب امتزاجي دی یا ترکیب منصرف دی. نو صرف دا ترکیب منصرف چې دا د غیر منصرف سبب جوړیږي. ترکیب منصرف یا ترکیب امتزاجي مثال به در لزه در کم بعل بکا بعل بکو یا حضر موتا موتو یا موتا یا معدی کروبو نو دا چې کنه دیتا مرکب امتزاجي وای. مرکب امتزاجي یا مرکب منصرف. نو دا مرکب منصرف د غیر جوړیږي. ها نو اوس بیا وره اما نو د دې ترکیب د غیر منصرف جوړېدو د پر شرط دا دی ايکونا چې وی با علما علم چې دا به اسم وي. اول شرط ولدار دا به اسم وي بلا اضافه بغیر د اضافت نه چې مضاف مضاف الیه بنوي ولا اسناد او نه بد مسند لري کبا على بکه لکبا على بکه نه با على بکه چې په دې کې نه اضافت شته او نه پکې اسناد شته. فعبد الله پس عبد الله چې عبد الله دا منصرف ته ول منصرف ته په دې کې اضافت ته ګوره دا ترکیب هم دی او تاسو ته وی چې دا مرکب اضافي دی. مرکب اضافي دا به موږ سره د غیر منصرف سبب نه جوړیږي. نه موږ سره مرکب اضافي د غیر منصرف سبب جوړیږي، نه اسنادي جوړیږي، نه توصیفي جوړیږي، نه صوتي جوړیږي، نه عددي جوړیږي، نه جاری جوړیږي، بلکې موږ سره صرف مرکب امتزاجي یا مرکب منصرف دا بعد بکه چې دا مرکب منصرف دی. او عبد الله عبد مضاف دی او لفظ الله مضاف الیه دا مرکب اضافي جوړیږي. نو دا موږ سره نشي، دا موږ سره د غیر منصرف سبب نشي جوړېدی بلکې دا منصرف ته. فعبد الله نو عبد الله منصرف ته. وجه دا چې دی کې اضافت ته اضافت عالم هم دی ترکیب هم پکې دی خدا اضافت ته پدې کې نو ځکه دا موږ سره غیر منصرف نشي جوړېدی بلکې دا منصرف ته. و معدی کرب او معدی کرب چې دا غیر منصرف دی ځکه چې دا منصرف ته مرکب امتزاجي دی. مرکب امتزاجي پدې دا هو عالم دی، عالم هم دی ترکیب هم دی، عالم هم دی ترکیب هم دی خو پدې کې نه اضافت شته او نه پکې اسناد شته. نه اضافت دی نه اسناد دی نه مرکب توصیفي دی نه صوتي دی نه عددي دی نه جاری دی بلکې دا مرکب امتزاجي دی. ٹھیک شو. لکه څنګه بعل بکو دا مرکب امتزاجي دی یعنی مرکب منصرف ته او مادي کروب مرکب منصرف ته. ٹھیک شو. نو دا د غیر منصرف سببونه جوړیږي. وشابه قرناها مبني او شابه قرناها دا مبني دی. ولی مبني دی چې د کې اسناد دی او اسناد چې کنه دا د مبني په حکم کې دی. نه دا منصرف جوړیږي شو نه غیر منصرف جوړیږي. پورا جمله چې دا مبني وي، پورا جمله دا مبني وي، دا نه منصرف جوړیږي شو نه غیر منصرف جوړیږي. نو شابه قرناها موږ سره پورا جمله ده. دا غي خزي دوانه کمسي دا چې کم د وختونه کمسي جوړیږي کنه نو څوک ورته کونسي وای مونږ ورته کمسي وایو په اردو کې ورته گیسو وای گیسو. ٹھیک شو. دغه شانته دیتا کونټیم وای په اردو کې ورته کونټیم وای کونټي. ٹھیک شو. نو دا چې دی دا مبني دی دا شابه قرنها مبني ده ځکه دا پوره جمله ده اسناد دی او دا
بالبکا دا غیر منصرف دی، مادي کرب غیر منصرف دی، ټیک شو. او عبدالله دا منصرف دی ځکه د اضافت دی. نو ترکیب نه مراد دغه ترکیب دی. امید دی تاسو په دې باندې پوه شوي د دې سکرین شاټ واخلئ، دا مثالونه ځان سره ولیکئ. دوباره دا درس وره انشاءالله تاسو نه بیا کله هم نه هېرېږي. دا زموږ د نن ورځې درس و. راتلونکي درس په اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.